نو که یو سړی داسې په شک کې مبتلا وي چې یاره ما باندې چا جادو کړی دی، یا بعض علامات داسې محسوسی، علامات محسوسی چې یاره دا علامات د سحر او د جادو دي، نو د دغه علاماتو ختمولو د پاره او یا د شک ختمولو د پاره آیا قرآن کې داسې یو علاج شته چې زه هغه وکم، هغه دم وکم او الله پاک زما دا شک ختم کی؟ نو مونږ وایو شته دی که نه؟ مونږ وایو شته. نو هغه دا دی قلنا لا تخف انك انت الاعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. شپاړسمه سپاره دا سورت طه آیت نمبر 28 اور 29. یول سورزو پوری دا آیات سلسل زلوای دا دواړه آیاتونه او په ځان باندې چوف کوا. الله رب ذوالجلال جل جلاله دغه شکوک بدم ختم کی، او که حقیقت کې چرته در باندې سحر جادو و غیره شوی وي نو الله پاک به دغه اثراتم ختم کی. نو دا ځان باندې شوف کی.